الله الرحمن الرحيم. فصل دوم اگر کوي باندې در بیان اسماء مشتقه دا دویم فصل له د باب اول او په اسماء مشتقه وګړي. په دې فصل کې ټول تقریبا لس خبره به موږ بیان او لس هاي کې اول باس چې هغه د اسماء مشتقه او تعداد دي. بسرین وی اسماء مشتقه شپږ دي ګا او کوفین وی ودي. بسرین وی اسم فاعل له، اسم مفعول له، اسم تفضیل له، صفت مشبره، اسم علد او اسم ظرف. او کوفین نو سه بل مرګره کوي مصدر. دویم د اسم فاعل بیان دی، تعریف به کو او څنګه جوړیږي داغي طریقه بیانم او به وزن د اسم فاعل بیان. اسم فاعل په لغت کې کار کننده را ګوین او په اصطلاح کې هغه اسم د ویل کېږي، هغه اسم مشتقی د ویل کېږي چې دلالت په یو ذات باندې کوي. دا سي ذات چې دا غینا صدور د فعل شوی په طریقې د حدوث سره، فعل د صادر شوی په طریقې د حدوث سره. او به دریم نمبر گردان د اسم فاعل له، فاعل فاعلان فاعلین فاعلون فاعلین فاعلة فاعلتان فاعلتین فاعلات. دوا دریم باس اسم مفعول کې پدې کې مخبل درې اجزا دي. تعریف اسم فاعل وزن هم بیان جوړول طریقه هم بیان نکړه. اسم فاعل کې تعریف دی او دویم باس سو جوړولو طریقه واپات شو لکه د جوړولو طریقه اسم فاعل دا ده چې اسم فاعل د ثلاثي مجردنا مطلقاً په وزن د فاعلون راځي او د غیر ثلاثي مجردنا د مضارع معلومه نه جوړيږي. حرف مضارعات به وغرځي، میم مضمومه به ولګي، اخیر له تنوین ورکه او ما قبل اخر کچري کسره نه ونه کسره به ورل ورکه لکه مکرمون. دا دویم باسو او دریم باسه د گردان دی غو مکرم. دریم جز کا د اسم فاعل. اسم مفعول دریم باس تری فصل له بدی کم درې اجزا دي. تعریف جوړولو طریقه او گردان. تعریف اسم مفعول لغوي معنی دا چا باندې چې فعل نوم دا غچا چې فعل به واقع شوی. اصطلاحي تعریف هغه اسم مشتقی دی ویل کیږي چې دلالت کوي به ذات باندې، دا ذات چا باندې چې د فاعل فعل واقع شوی. او دویم نمبر باس تدی جوړولو طریقه نو مطلقاً وزن د مفعولون راځي د ثلاثي مجردونه او د غیر ثلاثي مجردونه د مضارع مجهول نه جوړيږي. حرف مضارعات به وګرځي، میم مضمومه به ولګي او اخیر له تنوین ورکه لکه یکرمون و مکرمون. او به گردان دي مفعول مفعولان مفعولين مفعولون مفعولين مفعولة مفعولتان مفعولتين مفعولات. څلورم باس په اسم تبذیل کې پدې کې خپل څلور اجزا دي. انځه اول تعریف اسم تبذیل لغوي معنی ده انم دا شاشه چې فضیلت ملاو شوی. اصطلاح کې دا اسم مشتق دی ویل کی چې دلالت کوي په یو ذات باندې، دا ذات چې هغه کې مصدری معنی زیاته برته په نسبت سره غیر ده. او به اسم دا نمبر د اسم تبذیل د اوزان د جوړولو طریقه ده، شرط دی جوړولو طریقه او شرط شریکه. نو جوړولو طریقه دا ده چې حرف مضارعات به وګرځي، مضارع نه جوړيږي او امزه براوړي لکه یضربون بتشي ازرب ما قبل اخیر له فتحه ورکه ها ازرب. او شرط ولدا ده شرط چې دا صرف او صرف د ثلاثي مجرد نه جوړي او په ثلاثي مجرد کې هغه نه چلاونه او د عیب ولا معنی پکې نه وي موجوده، ځکه هغه د صفت مشبهه ناراضي. دوا دریم نمبر د اسم تبذیل گردان
افعل افعلان افعلين افعلون افعلين افاعل فعل فعليان فعليين فعليات فعل. او څلورم نمبر د جمع قلت او د جمع کسر دي تعریف کړي دي. د جمع مکسر او د جمع سالم. جمع مکسر هغه جمع ته ویل کیږي چې صيغه د واحد پکې ماده شوی، او جمع لکه رجال رجل صيغه پکې ماده شوی، او جمع سالم هغه ته ویل کیږي چې صيغه د واحد پکې نه ماده شوی، لکه مسلمون مسلمون چې مسلمون پکې سلامت پروت دی. پنځم نمبر یو مسله کې غدا ده چې اسم تبجیل کې عام طور زیادت په معنی فاعلی کې، خو کله کله د مفعول په معنی کې هم زیادت راځي، معنی مفعولی کې هم زیادت وي. غیر بار اسم تبجیل راځي، لکه مشهور معنی اشهر معنی ده زید مشهور په نسبت سره غیر ته. څلور باسا پنځم با صفت مشبہ کې تعریف باور لکو، او اسم فاعل سره به فرق بیانو، او اوزان ذکر شوی، او به اخیره کې گردان ده. صفت مشبہ هغه صفت چې داغه تشبیه ورکړی شوی لغوي معنی شو. اصطلاحي تعریف هغه اسم مشتق ته ویل کیږي چې دلالت کوي په یو ذات باندې، داسې ذات چې داغه دلالت کوي په یو ذات باندې، داسې ذات چې داغه نه فعل هغه موصوف په یو صفت باندې وي، داسې ذات چې موصوف وي په یو صفت باندې، او په طریقې د ثبوت سره. یاد شو کنه متصف په یو صفت وي په طریقې د ثبوت سره. اسم فاعل سره فرق دار چې اسم فاعل په حدوث دلالت کوي او دا په ثبوت دلالت کوي. دویم فرق دار چې دا نتیجه دا اول فرق ده. حدوث مفعول غواړي چې بچا واقع شي، لہذا اسم فاعل به مفعول غواړي اسم فاعل، او صفت مشبہ په ثبوت دلالت کوي، ثبوت بچا باندې د واقعیدو ضرورت ورته نه، لہذا دا به څه لازمي وي ښا متعدی نشي راتلی. او دریم نمبر به په صفت مشبہ کې اوزان دي، هغه صعب صفر صلب حسن خشن ندس زئم بلز حطم جنب احمر كابر كبير غفور جيد جبان دلچله هجان شجاع عطشان عطشا حبلا حمراء وشرا موږ د ټولو معنی کړي وکستاسو یادي. به د صفت مشبہ گردان حسن حسنان حسنین حسنون حسنین حسنة حسنتان حسنتین حسنات. شپږم باس په اسم اعلی کې دي، شپږم شو کنه تعریف د اسم اعلی جوړولو طریقې او به د وزن بیان. اسم اعلی په لغت کې نوم د علی دی، اصطلاح کې هغه اسم مشتق ته ویل کېږي چې دلالت کوي په اعلی د فعل باندې. دویم باز د دې جوړولو طریقه د مضارع نه جوړیږي، ما قبل حرف مضارعات به ورځي او میم مکسوره به شروع کې راوړي، او ما قبل اخیر له فتح ورکه مفعل، او دې ته به دې اوزان دي ابه بدري قسم معنی دي اصل کې ها د دې سره شریک خبره ده. یو ته علی صغرا و یو ته متوسط و یو ته کبرا و. مفعل صغرا مثال دی، او کشری د لام نه پستا راوړي مفعلتون در استاد، او کشری د عین نه پس الف راوړي د عین او د لام ترمنځ مفعال در کبرا دی. دو باسه شو پکې کنه ټول څو باسه مونږ ویلو ټول څلور دي کې څلور اجزا دي ها. دریم باس پدې کې گردان منصر منصران منصرین مناصر منصرة منصرتان منصرتين مناصر انصار منصران منصرين مناصير. درې باسه څلورم یو قاعده بیانې د دې په اوزانو کې هغه دا شکل د فعال په وزن باندې هم اسم اعلی راځي، لکه خاتم یعنی د مهر اعلی، عالم یعنی د پیجندلو اعلی. په دې کې خبره کړې و
چې په دواړو قسمونو کې معنی اسمی غالب ده لہذا هر خاتم با د ختمېدو علی ته نه ویل کی او عالم با هر د ختمېدو علی ته خاتم نشي ویلې او هر د پیجندلو والا شي ته بل شي به پیجنې غي ته عالم نشي ویلې ځکه دې کې معنی اسمی غالب شوی ده اوس دا مطلب نه دی چې کوم کې دی یو شی ختمې دغه ودا ختمېدو علونه ته خاتم وي یا د پیجندلو علونه ته عالم وي داسې نشي کوي څو شو و اتم باس په اسم ضرب کې تعریف پر اسم ضرب کو او وزن بل اسم ضرب بیانو تقسیم به کو گردان به کو او د اوزانو بیان به خله کې کو مختلف اوزان اسم ضرب په لغت کې ضرب لوخي ته ویل کېږي او په اصطلاح کې هغه اسم مشتقی ته ویل کېږي چې دلالت کوي په زمانه د فعل باندې یا مکان د فعل باندې دویم نمبر اسم ضرب اوزان نو چې کله مضارع مفتوح العين و یا مضموم العين و او یا ناقص و مطلقاً ناقص کې مطلقاً دا په وزن د مفعول راضی بفتح العين او مضارع مکسور العين و مکسور العين او یا مثال و مطلقاً په وزن د چا راضی مفعول بکسر العين او چا یو خبره کړې ده چې مضاعف مطلقاً په وزن د مفعول بفتح العين راضی او هغه دلیل کې پیش کړي مفر اين المفر فر يفر مضارع مکسور العين دا سره دینه مفر اسم ضرب صيغه کې مفتوح العين راغلي مفرر دی اصل کې نو خلک ته جواب کوي محققین چې دا خبره غلطه ده مفر چره دا مصدر میمی دی دا اسم ضرب نه دی پاتې شرستا قاعده چې مضاف مکسور العين به هم اسم ضرب مفتوح العين راځي دا غلطه ده ځکه حل يحل توګه مکسور العين دی او اسم ضرب پر راغلی دی محل حتى يبلغ الهدي محل مكسور العين دی پته ولګی دا قاعده غلطه ده دریم نمبر تقسیم دی اسم ضرب په دوه قسمه لري زمان او مکان زمان هغه اسم ضرب ته ویل کېږي چې دلالت کوي په زمانه د فعل او مکان هغه اسم ضرب ته ویل کېږي چې دلالت کوي په مکان د فعل باندې سلورم د دې گردان دی مضرب مضربان مضربین مضارب یا منصر منصران منصرین مناصر او به ورپسې پنځم نمبر باس د اوزان د بیان مختلف اوزان دي دغه بیان کوي نو وی مفعله وزن چې دی مفعله ضرب بمفعله بوزن باندې هم راځي مفعله لك مكحله یو دیم بعض اوزان داسې دي چې مضارع کې مکسور العين د خو به هم د قاعدین هټ کر د مفعل په وزن باندې ضرب راځي په کار خدا و چې مکسور العين مضارعین مفعل راغلی وي خو څم راځي مفعل راځي مفعل اگر که مفعل ویل هم ټیک دي لکه سجده یس انا مولټ ویل به وره دویم خبره ده پنځم باس کې ښا مونږ ویل چې یو د مفعلتون راځي دویم دا چې قاعده مونږ ویل چې کوم مفتوح مضموم العين یا مفتوح العين وي هغه په وزن د مفعلون راځي بفتح العين برازي وکله کله مضموم العين به د مفعل په وزن باندې برازي بکسر العين لکه سجده يسجدو مضموم العين دی کنه سجده يسجدو حالانکه دې اسم ضرب مسجد بکسر العين راځي همدغه شان منسک راځي ينسکو او طلعت له مطلع راځي شرق يشرق مشرق راځي مغرب مجزر ويات ساتي د قياس موافق هم ویلې شي ها مسجد هم ویلې شي منسک هم ویلې شي مطلع هم ویلې شي مشرق هم ویلې شي قياس موافق هم ویلې شي وخلاف القياس زيت مشهور دی دوا دریم نمبر پنځم جز کې لګي ښا او مختلف اوزان بیانېږي نو یو مفعل وزن وشلو
او یو خلاف القياس بیان وکړو او اوس فائدم پکې بیانې چې مفعله وزن چې مفعل وزن دا اسم ضرب دا غ اسم ضرب لپاره زیاده پر استعماليږي چې کوم کې فعل ډیر واقع کیږي ٹھیک ہے یو شی ډیر واقع کیږي لکه مقبره کې قبرونه ډیر دي مقصده کې چې ازمري ډیر دي او فعاله وزن چې فعاله دا غشي ته ویل کیږي چې په وخت د فعل کې غرزيږي ها لکه غساله هغه وته وای چې غسل په وخت کې غرزيږي کوناسا د جاړو هغه ډپو ته ویل کیږي چې وخت جاړو کې غرزيږي د جاړو نه دا خبره ختمه شوه بلکې دې سره بل مرګري دا کوفین وای چې مصدر هم د مشتقات نه دي فعل نه مشتق دي ټول څه جوړ شو او شو دا مخکې من کړي مو بهر دا پنځم باسو چې د اوزان مختلف اوزان بیان مکلل مفعله او خلاف القياس خبره او به مفعله د چاره بار راځي او فعاله د چاره بار سو باسو ټول اته ټول څو باسو شو اتم نمبر شروع سیدا مصدر بیان تعریف د مصدر بکو اوزان ولا بیان او به ولا قاعده بیانو مصدر په لغت کې زي صدور نه د صدور زي ته وي د وتلو زي استلای تعریف هغه سم ته ویل کیږي د بسرینو په نظمانه دی ښا چې دین نور اسماء مشتق شوی د خپل چانه نه مشتق شوی بسرین وي او به د دې د اوزان بیان دی تقریبا موږ ویلو چې په ثلاثي مجرد کې دې لپاره مقرر اوزان نشته غیر ثلاثي کې اوزان مقرر دي ابي اسانه د هر باب خپل وزن دی د مصدر ثلاثي کې اوزان دي مقرر غیر لپاره په دې شعر کې تقریبا څو ذکر کړو 44 کو فولا فو الثلاثي مجرد چهل و چار اشر سره به وي ورکه کې دې خبره اخیره کې ولا قاعده و قاعده دا فعلة مصدر ده مصدر نو بفتح الفاء ده مرتين بمعنى ما يرازي يو بيرا ضربة يو بيرا وهل او فعلة وزن چې بكسر الفاء شي فعل شي نوع ده بارازي لك صبغه يو قسم رنگ او بفا معنی کې زم شي فعلا نبه ده مقدار ده بارازي اكله لقمه يو مقدار اكلا يو مقدار لقمه ده اكلي مقدار او ده لقمه مقدار اتباسا نهم باس اسم مبالغه بیان مبالغه تعریف بکو اوزانی دی اسم تبذیل سره فرق دی مبالغه په لغت کې مبالغه کول ته یو په اصطلاح کې هغه سم ته ویل کیږي چې هغه اسم مشتقیله چې دلالت کوي به اوزاد معنی دا ذات چې هغه کې مصدری معنی زیات برته بس نو خبره څه نشته اوزانی لکه فعال توارن مثال له فاعل بوزم راضی لك حذر فاعل بوزم راضی لك علیم او دریم نمبر د اسم تفضیل سره فرق په صفت په اسم مبالغه کې زیادت د مصدری معنی بذاتی وي د چا په نسبت سره نه وي بس معنی مصدری په کې زیاته ده سره دوم دی اسم تفضیل کې نسبت د غیر وي مصدری معنی په کې زیاته ده لکه زید اکرم من عمرو زید ډیر مکرم دی د امرنا ازرب من زید زید ډیر وهن کې د امرنا نسبت د غیر به کې مبالغه کې نه وي نه باسا لسم باس وای په اسماء عددو کې د فاعل وزن د مرتبه لپاره راځي کا لکه مثال په تور معنی خامس معنی د پنځم نمبر عاشر معنی دا لسم نمبر او مرکباتو کې جوړو دا خو په مفرداتو کې ها مرکبات مطلب د 11 نه چې بار شي به به څه کو حالت چې مونږه د مرتبه لپاره راوړو فاعل وزن جوړو دا اول جز نه به جوړو حادی عشری ولا سم ثانی عشره ولا سم عشر به عشره به خپل ځای پریدو ها او په وقود کې 20 30 40 وغیرہ دا د مرتبه لپاره هم راځي او د عدد لپاره هم راځي 20 شلو تم وي او شلم تم وي 30 دیش تم وي او دیشتم تم وي
اخیری خبره بدی لسم باس کې هغه دا چې د فاعل وزن کله کله نسبت د پارم راځي چر بارا هغه د فاعل زی کذاب وي لکه تامر معنا د قجرو والا لابن معنا د پي والا او به شولې